ګوري په دغه شپه باندې الله جل شانه د خپل بشمیره بندگانو ګناهونه معاف کوي خو پنځه داسې بدبخت دي چې د هغه مغفرت په دغه شپه باندې ملکیږي الله اکبر چې د بنی کلب د قبيله چې څومره چيلې دي د هغه د وختو په مطابق باندې د هغه د وختو په برابر باندې د مخلوقات او د بندگانو ګناهونه چې د معاف کیږي او بخل کیږي نجات ورته ملاويږي خو پنځه کسان داسې دي چې د هغه په دغه شپه باندې یعنی د شعبان چې دا کوم 15 شپه ده په دغه مبارک شپه باندې د دې مغفرت چې د نه نصیب کیږي ته مغفرت او نجات چې د نه حاصلېږي پنځه کسان کم دي ووري اولنې مشرک ده مشرک ته په دغه شپه باندې هم مغفرت نه نصیب کیږي نجات ورته نه ملاويږي او دویم ده په زړه کې بغض او حسد ساتل الله دې موږ تاسو وساتي د کم انسان چې په دبل مسلمان د پاره په زړه کې حسد او بغض وي په دغه شپه باندې د مغفرت نه کیږي او ورپسې دریم نمبر متکبره سړی په دغه شپه باندې چې د مغفرت نه نصیب کیږي دته او ورپسې سلورم نمبر د والدینو نافرمان یو سړی داسې دی چې د عادي دی د مور پلان نافرمانی کوي د هغه ګستاخی کوي د هغه بی ادبی کوي مور پلان ته خفدي په تکلیف دی په دغه شپه باندې د مغفرت نه نصیب کیږي او ورپسې پنځم نمبر شرابي عادي شرابي چې د په شراب باندې خپل ژوندۍ تیري او د شراب عادي دی په دغه شپه باندې د مغفرت نه نصیب کیږي ګوري دا یو داسې شپه ده چې الله جل شانه په بشمیر خپل بندگان بخي نو په دغه شپه باندې دغه پنځه بدبخت کسان چې دي د دې مغفرت بنه نصیب کیږي کچا کې دغه عادت دي ګوره تقریبا سبب الورز به د شعبان د شپه راځي 15 نو په دې د دینه مخکې مونږ تاسو په کار دي چې د دینه توبه تایب شو او استغفار د اوس نه شروع کو په سچ باندې د الله نه معافي وغواړو او دغه 15 قسمه خبرې د خپل ځان نه وباسو نو الله جل شانه په دغه شپه باندې زمونږ استاد هم مغفرت نصیب کړي الله دې دغه شپه او دغه شپه عبادت زمونږ استاد نصیب کړي او په دغه شپه دې الله رب العزت مونږ په هغه بندگانو کې شمار کړي چې په دغه شپه باندې به الله جل شانه د هغه بندگانو مغفرت کړي او الله جل شانه دې دغه 15 قسمه کسانو نه چې په دغه شپه باندې به مغفرت نکړي الله دې دینه مونږ محفوظ وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین خپل انلاین قرآن او دینی علوم زکول غواړئ او یا خپل بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپل نگرانی کې انلاین د قرآن حفظ ناظرات تجوید قاعده مسنون دعاګانې د اودس د غسل مسائل څومره چې دینی مسائل دي دا ور زکول غواړئ نو همنن زمونږ په دې بیت العتیق انلاین قرآن اکیډمي کې اډمیشن وکړئ داخله وکړئ تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زمونږ په دې اکیډمي کې داخله وکړئ ان شاء الله العظیم په احسن طریقه سره په بهتره طریقې سره تاسو کشرانو ته تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي